په هور باندې چې کم پخلی وشي د هغې خپل خوند مزه یې وي که نه. مونږ ښاریان خلک خو داسې کوو چې به هور باندې خو پخولی نه شو نو بیا ولا دغه ورکو باربیکیو دونی ولا ورکو مطلب کوله پکې کیدو کړایانو کې دغه کې چې خوند پکې راشي. راځي داسې ریسیپي در کومه چې به ما ته نه لګي چې دا ریسیپي تاسو ټرای کړي. دا ځینې علاقو کې دا خلک دا شی جوړوي. دلته ما نیم سیر کوکینګ آیل واغستو، نیم کیلو. تاسو غوړي اچوئ کوکینګ آیل اچوئ، نیم سیر نه زیاته هم اخیستی شئ، هېڅ د خبره نشته، وروسته به پکې وباسئ. ښه نو دې ځای کې پکې ما 1 پاو سوجي واچوله. 1 پاو سوجي چې کله رنګ بدل کړي، هور تیز دی نو دا ډېره زر سره کېږي. ولې چې مقدار کم دی وګورئ دې ځای کې څنګه شوه، زیړه شوه، خو چې دنه ونه سوځي. دې کې به بیا تاسو پی واچوئ. 1 پاو سوجي نو 4 کیلو پی، دا د دې مقدار دی. خو چې تاسو 2 کیلو پی واخلئ نو هغې کې به تاسو نیم پاو سوجي اچوئ. چې 1 کیلو وي هغې کې به 1 چټانک ورته وایي که نه، چټاکي، 1 چټاکي سوجي به پکې اچوئ. دا د دې حلوا چې کم دی که نه دې ریسیپي، دا یو نارمل حلوا نه ده، د دې دومره اعلی ذایقه که نه، او دا داسې مزه لري چې تاسو به ډېر خواږه خوړلی هو د دې ته به نه برابرېږي. برفي څومره مزه کوي، عام دې ته نه برابرېږي، دا دومره مزېداره لګي. نو دې ځای کې پکې چیني زه اچوم خپل حساب سره چې دا پی خواږه شي. هسې نارمل چې خلک دا پخوي نو دا پی ورته خواږه کي. نو ما سره اوس دلته بره کې بل لوښی هم نه و، ما یې بیا کچن ته لاندې ځي، بیا به هلته نه لوښی رالی، مونږ هور چې دی بره بل کړی او تاسو مله هور ولګوي. ولې چې که ګیس وي هغه خو هم صحیح شوه، خو که سلنډر و د هغې خو به بربادي کوي. او که اوس د سره چت نی، مونږ هو له په چت هور لګوي نو بارګلۍ کې هور ولګوي، هېڅ مسله نه ده. چې کوم خلک ګوري هغې له به هم بیا ورکوي، او دا د ورکولو حلوا نه ده. زه وایم دا چاته د خولو حلوا نه ده، دا دومره مزېداره وي که نه چې خپل کور باندې انسان پوره شي. عام ډېره ده، محنت هم زیات دی او خوند هم زیات دی. چې کوم شي کې محنت زیات شي دا کیدی نه شي د هغه مزه زیاته نه شي. نو څه ګورئ دې ځای کې پی راغونډېږي او دلته کې ورته 1-2 کسان چې یو کس کار نه دی، ولې چې خلاص ستړی کوي نو بل کس به ورته رابدلېږي. چې څو پورې پی ټینګ نی هغې پورې خو زه خیر دی. ښه ور یو چې کله پی خوټ کېږي هغه ټایم کې ورته ډېر محتاط اوسېږئ چې پی د نه راواونړي، اتویږي هغه ټایم کې. نو تاسو چې کپړې نو تاسو به زر کړئ چې ونیسئ. موږ له خو د دې خبرو پته ده، موږ خو ورته ویښو. یو څو لاچیان هم پکې خامخا ور واچوئ، نور ډرای فروټ دې کې وانه چوئ. که پسته م خوښېږي اخر کې پکې واچوئ. ګورئ دا د ډرای فروټ نه بغیر داسې حلوا ده که نه چې ټول ډرای فروټونه وروسته لړه کوي. تاسو یې پخه کوئ، جوړه کوئ، چې کله یې وخورئ نو هله به تاسو ته هم پته ولګي. ځکه چې اوس به وایي چې ډېر تعریف یې کوې که نه، خو واقعي د تعریف قابله ده که نه. وګورئ اوس دلته کې راټینګه شوه. ښه دا لا پخه نه ده، دا پخېږي په هغې صورت کې چې دا کله غوړي پرېږدي. دې کې موږ غوړي نه دي اچولي، داسې ته ښکاري چې دا څومره زیاته تاسو دا پخه کوئ دومره به دا غوړي زیات را پرېږدي. دا یې خاص خبره ده. او داسې زیړه شي چې شکل نه دا کله زیړوالی واخلي، سپینوالی نه. بس وګورئ دې ځای کې غوړي پرېښو، موږ